عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند د پاره بل څه دلیل کې دی شي سوا د قران نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله بل څه دلیل کې دی شي کپ دې کائنات رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دی او هغه رښتینه نه نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینه کې دي کله پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کې دي عزیزانو قران ویلي کافرو بدا پراپګاندا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څنګه ملایي قران داغه جواب چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شي مړ بم ورته نه وي دا مړ نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله دوی ته رزق ورکړل کی دی خوشحال وی په هغه مهربانو کې چې کوم الله ورکړي عزیزان د مرګ نرستو په قبر کې نعمتونه ملاوي ده قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه جوړې ده دا چا ویل دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې یو واقعي لیکل ده چې عیسی علیہ السلام یو مړ راځوندې کو داغه معجزه داوا چې قبر ته بودري دو مړ به راځوندې کو تپوس به د قوم مخ کې ته کو چې لاندې تاباندې ستیر شي نو هغه مړی په د لاندې ټول واقعات د عیسی علیہ السلام خپل قوم ته وي چې لاندې دا چل یو مړ راځوندې کو د هغه مړی څلور زره کال شوی چې مړ عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې ستیر وې صاحب نور خبر نه خو چې مړ شم خخ کړم او خلق رانه لاړ نو یو دوا کسان رال د الله د توحید تپوس رانه وکړه ما جواب وا اغي لاړ بیا نور کسان رال اغي لاس را کو ستړي مشیرا سرو کا غیم لاړ دا لاړ کم طرف ته خي طرف ته زما په قبر کې یو کڑکای وا باغې برانه نه وته بیا وو مار کې خیالو کو چې تسکه په دې تور سوره کې چې پروت تم ور پسې وزا وی چې پا کڑکای زم ور پسې واتم چې ګورم یو بهترین باغ دی اعلی باغ دی ولی پکې بیگی نو ما خیالو کو چې د بازیګر ټیم دی مونږ کو دام حدیث کې راغلی چې سړی مرشي او خخي نو کني مشپمی نو په قبر کې په د زیړې مازیګر نیمه شپه د خخ کو او چې خلق تلار شي نو لاندې په د مازیګر دی وای چې ما مټي اونغخته او خیال مې وکړ چې او 10 کوم چې مونږ کوم وی یو جنای رال او زه رستو نونی وم چې دلی منځونه نشتا او 10 مکوا وی ما ورته وی چې مون څنګه نشتا دا څه وای وی بیا ونی وم چې ما داسې سپېړه ورکا چې سپېړه مې ورکا داغه غاړه کې هارو
هغه هار اوشلې دو چې اوشلې دو جنې زکله کونیوم 14 باله کې چې دا هار مال جوړ وکیناستم د تار یو سره غجنې ونیو او یو ما ونیو مریم پکې اچولې خپلو کې خبرې کولې هغه هار لا نو پیرلې شوی چې تا आवाज وکړو زبار روان سلور زرا کاله پکې تیر شي وې زرګونه خوشاله دي د یو ساس کی د غم نه قربان شي عيش او خوشحالی هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده پویم نشي او په وخت تیر شي او غم چې یو سات در باندې راشي نو تیر شوی سونه کاله خوشحالی دی بیا هېره ته بڑا کې وای چې تا خوشحال لا کله نو زما عزیزان د قبر معاملہ چې دا الله پټه ولی ساتلې ده پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ د پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې پکار دې چې دا خلقو کته دې پټه ساتلو کې راز ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو دو قبرونو تیر واپس راو ګرځید صحابه ته فرمایل چې واور هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار لیکن فظاهر سلوه ګنا نه و چې دوی په خدای نیولې دي لیکن دا غبي نیازي ده یو دو ګناونه دي دواړو کیو په الله سخت رانی ولي اے صحابه کده دې وجه نه وي چې تاسو به بیا مړ نه خخوي پس مکه کې نو ما به اوس خدای ته ویلی وي چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې او یاره می دادا چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نرسته په قبر کې دا سختۍ دي نو مړ به بیا خخوینا بار به پروتي نو د دنیا نظام بټول خراب شي نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب متقی قرآن وی چاہتا وی الذین یؤمنون بالغیب نو اعتبار هغه ایمان لئی چې هغه ایمان بالغیب چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایا چې صحابه دا دو مړي چې دا یو د تشو متیازو نه با ځان بچ نه ساتل تشي متیازي به چوکي او 10 به نو چولو هغه ساس کی به په بدن پرې وته نو د مرګ نرستو الله په دې رانی ولې او بیا یې فرمایل چې استنزهوا من البول اے صحابه تاسو د تشو متیازو د ساس کو نزان بچ ساتي زکه د قبر عذاب چې د هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړي یو د یو کې د عملو په دې خدای اعلان دی رانی ولې څوک ویلې یو سړی ماته وی چې یاره جی په دومره معمولی خبره ډېر رونی وو ما ورته وی چې خبره ده چې دا الله ډېر نمونه دي خو یو نومه پکې الله الصمد دی صمد معنا بے پروا بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی
موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خدای ته ډیر زیر راځي کمزور یم منز نشم کوله لکه زما د پاره د دې منز معافی ته وغواړه چې راته معاف موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې د سی وی ورته وای چې منز مکوا معاف سورځ تیری شو بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وای چې لگا خپل غوندې نامې خو دې ډېری دي خو یو خپل نامره توخای چې ستانوم څه دی موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دی وای چې هغه وی چې زما خپل نوم چې دی بے پروا دی چې مور ته دا ټکه وکم مور یو وای ناری کو د کټو کوزه وغورځیدا وی بچیا والله کز بیا مونږ قضا کوم ویلې ولی وی دا غنوم چې بے پروا ده نو که قیامت کې مرونی سي زبې څو څوک ویلې چې دا ولی چا مجال ده چې خدای ته وایي چې دا ولی خبره دا عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کې دي معاملہ د خبر دا پیغمبر ویلې قران ویلې بل پیغمبرم نه دی مرګ نه رستو سړی سره په قبر کې څه کیږي دا خدای ویل نو که خدای هم دروغجن شي په دې کائنات کې نو بل لا رښتینه څوک بل څوک شته نن په دې ملک هوا ده چالا قبر عذاب نشته قبر کې لاندې څه نشته دا دې مليانو اسه ډکوسلې جوړې کړې والله مړی موازونه مړی قسم په خدای دې چې مړی دسي خبرې کوي لکه زتا سره واغې د لپاره مهنت او مشقت به پکای دسي خبرې مړی کوي لکه زوتی ته څه خبرې یو دوا یارانو او دواړه بزرګانو او د ټاپ بزرګان یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مو لمبوله او په کفن کړو خلق ورته دوست مړ دے وخا راغه ورته دا سه ودره دا شعر ورته چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ما میروی او زما د زړه لخته دومره دشمنی دې را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شو یوازې روان شو داوود بیا ورته وی اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میروی دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پس روان نو یار ورته د کفن نه لاس راوېست چې لاس راوېستو د چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه و د لاس یې ونیو ا بزرګانو یې کده لاس ورکوس بدیم ختم جنازې نه ولله عزیزانو دا د حال خبرې دي حال مون قالم پورا نه دز دکړې نو په حال څه پوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابو بکر دفن کېده ابو بکر صدیق چې لحد کې کېخو نو لحد ته شګي ورو غورځي صحابه بیا غا تبذر لری کړي او غا شګي رئیسته چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوته دي او ابو بکر ځان ته غاړېسته دي ورته صدیقه زه خډیر وخت نستا په انتظار زما زیدانو مړی دا سه خبرې کوي لکه تاسو
خدای د پاره حال پکا مهنت او مشقت پکا سره داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړی سال دی فلال چې کوم لوی مرتدی مال راولي چې ځان سره بوزم ولې وخی يرشو فلال مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تاسو کو چې دې دا علم د څنګه زده کړې مونږ ته وخای هغه په سلويخ کاله دا علم ما سلويخ کاله کې زده کړې اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ 4 سال میں سکھا دے لیکن دل کی صفائی ضروری ہے رب څنګه صفا کې دته دړه صفائی پکاري دړه صفائی څنګه یو پیر ته یو سړی راغی ورته وی داسې وظیفه ما ته خایا چې زه بو د پاسه ګرځم او بو د پاسه ویل خا دا خاصانه وظیفه ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له اورس اخوا دی خوا مګوره بس دریاب ته ور ټوک کا او زمان نوم وال پیر ورته دریاب ته ور ټوک کا او زمان نوم وال بس وبو د پاسه بګر ول ډر به دریاب غاړې ته ورغله په دریاب په غاړه ولار دی او ناګانه وردنګلی دي چې وردنګلی دي خو چې وبو نیولې دي ا د پیر نامت هيرا شوی دا یا الله یا الله یا خو چې یا الله یک دریاب ورته سمز مکو دی پیو دی خو ګرځیدو راغ پیر ته وې څنګه چل پیر ورته څنګه چلو وې صاحب استا حکم خو مې ومنلو خو چې وبو ته مې ورټوپ کو او بو راونی ومستا نوم رانه ير شو بغیر د الله نه مې بل نوم په خله کې نه وپانه وې بچیا دغه وخت کې د زوی یاد وینا وې خزا وینا وې لور وینا وې زو وینا کور بال بچ ویل والله کمی هیڅ یاد سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کوله سوا د الله ویل کې دې بل څوک نو سوا د خدای نه وینا وې په بو مغه څوک ګرځي چې د چاړه دار څنګه خالی وي او د خدای کوي تاسو پوه شئ په خبره دړه صفائی غواړي لغون دي مهنت سره کتاو نلید زما استادو ډېر لوی ولی او بزرگ د زمانه ترمزو اجي صاحب سره لس کاله غزاګانې په مومندو کې کړې ډېر لوی بزرگ قسم ما ته وخړو چې یو طالب مړو هغه طالب وو د باجوړ په غزا کې مړو خاخي هغه قبر وسمشتا ابل کالزه باجوړ ته تلم چرالم په ورن او سمشتا باجوړیان رااله ورپسې وې صاحب مونږ د خپل مړې وړو ترمزو اجي سره رحمت الله علیه ورته مې وړي وې جیندا وړو اجازه ته کوي ګوره مې وړي وې نه جته اجازه ته کوي زه خپل کار کوي چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختیر علي کړی دي د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټي زرغونو او داغه بوټي تانګې داسې په دې سینه راغله او تک سر د ګلاب ګلې د سپېګمو ته داسې ولاړ او استاد می قسم خورو چې ما ولیدو و ما په زندګۍ کې داسې بوین د څه شینې دی لیدل لکه د لحد دغه ګلاب بوی چر وزر به سغي تختې او صاحب تراغله و صاحب ال ته خدا سي چلو بچو ما چې درته پردای مالای پردای خیر خبره ډيري دي عرض داو چې خوب د پیغمبر دا حجت ته په باب دي او ویلی پیغمبر په خپل بلکې قران ویلی چې د پیغمبر د خلینا کوم خبري وزي دا خبره د پیغمبر د ځان نه دا وحي وي چې ما ورته کړی دا داغه د جیب خبري نه داغه د نفس خبري نه داغه د خواهشات